یو اوه کارونه دي چې په دې سره انسان باندې غریبي راځي، انسان باندې محتاجي راځي. هغه څه دي جي کو چېرې دا اوه کارونه مونږ کي که نه جي نو برای مهربانه دې نه مونږ خپل ځان بچ کړو. ښه ګینې غریبي نږدې دی چې په مونږ باندې راشي، محتاجي حالات پر باندې داسې راشي چې بس ګیر به شو. بکرې موتي کې دا لیکلي. ښه د ټول نه مخکې لا اولنی څه دی جي زر زر مونځ کول، یعنی الله اکبر او بیا چې خبرېږي جي بس څلورم رکعت نه وتی. نو ټولو نه مخکې جي زر زر مونځ کول. په دې سره څه کېږي؟ په دې سره غریبي راځي. دویم جي په ولاړه باندې متیازې کول. څوک چې په ولاړه متیازې کوي که نه نو په دې سره هم دته غریبي بس عنقریب به چې زر راځي، محتاجي به پې زر راځي. ښه دریم جي په ولاړه باندې اوبه څکل. ډېر مهذب او ډېر تعلیم یافته کسان ما لیدلي دي چې بهی بس په ولاړه باندې ستو اوبه وڅکي. د الله بنده کښېنه او هغه شپږ سنت خو پکې جمدي که که نه. نو دریم څه دی جي په ولاړه باندې اوبه څکل، په دې سره محتاجي راځي. څلورم جي د متیازو په ځای کې اودس کول. کوم ځای کې چې سړی تش ډک بول کوي په هغه ځای کې اودس کول، کو د فرض مونځ دپارې، کو د نفل دپارې او کو اسې اودسي. ښه نو په دې سره هم په انسان باندې محتاجي راځي، ښه غریبي پې راځي. پنځم جي په خوله باندې ډیوه مړه کول. اوس خو زیات تر دا څیزونه نشته، خو په خوله باندې څه ډیوه مړه کول، په دې سره هم څه راځي؟ په دې سره هم محتاجي راځي. ښه او شپږم کوم یو دی جي خیال هم کړی زموږ عادت یې که داسې په غاښونو باندې نوکان کټ کول. دا د ډېرو خلکو عادت یي. ښه په دې سره هم په انسان باندې محتاجي راځي. ښه نو هر کله چې داسې کس وینې که نه نو هغه ته وایه بهی په غاښونو باندې نوکان مه کټ کوه. همونږ ویل لکه وایي دا ډېر سپېره عمل دی. ښه نو په دې باندې څه راځي؟ په دې باندې هم غربت راځي. اووم څه دی؟ په لمن باندې یا په نستوڼي باندې پوزه یا خوله پاکول. ښه په لمن یا په نستوڼي باندې پوزه یا خوله پاکول. نو په دې اوو څیزونو باندې څه راځي؟ په دې اوو څیزونو باندې انسان باندې غربت راځي. ښه محتاجي راځي. لا اولنی څه دی؟ زر زر مونځ کول. دویم څه دی؟ په ولاړه باندې اوبه څکل. دریم څه دی؟ کم ځای کې چې خلک ډک تش اودس ماتی کوي په هغه ځای کې اودس کول. او څلورم څه دی؟ په خولې سره چې کومه ډیوه ده هغه مړه کول. او بل جي په غاښونو سره نوکان کټ کول. او بل یا په لمنو او یا په نستوڼي باندې پوزه یا خوله پاکول. نو دا عملونه چې چا کي او که څوک دا یې نه که نه نو ترغیب به لږ په قلاره ورکوي، په اصولو کې ورته خبره کوي به دا خبره داسې ده جي په دې باندې ستا مستقبل خرابېږي، یعنی تا باندې مسلې راځي. صحیح ده؟ حکمت سره هغه کس پوهول. ښه